أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فموقع موجود زما ډاکټران ملګري، زما مشران، زما سپینګري، زما د علاقې د لرې نه راتلونکي مریضان چې هغه هم زمونږ نه دي او زمونږ ورونه دي، د ټولو شکریا ادا کوم چې زمونږ په دې جرګه کې مونږ سره ناست دي. یو غټه ګیله که زه مریض وې او په مریضانو کې یو سړی ولاړ هغه دلته ډاکټر وی، نو ما به هم دا ګیله کوله، چونکې زه خپله د دیر یم، د غریز علاقې یم، یو غریب علاقې یم چې سیلاب هم وهلې ده، زلزلې هم وهلې ده، دهشتګردۍ هم وهلې ده. که د هلته نه یو بیمار راشي او دلته که زه بیمار وم، ما به دا خبره کوله چې دا کوم ډاکټر ولاړ دی او خبرې کوي، اول ظالم دا دی، ځکه دا دی چې ده دا سیز بند کړی دی. خو ضرورت د دې خبرې دی چې نن په دې باندې خلک پوه شي چې اصل مسله څه ده. نو زه اول خبره د مریضانو ته کومه چې زما په خاندان کې یا زما په کور کې مونږ اته نهه خویندرونه یو زه پکې ډاکټر یم، داسې بیا زما پوره یو غټ خاندان دی. نو دا مریضان چې تاسو مونږ هم ستاسو نه یو، زما پلار هم په دیر کې ذلیله کېږي او ډاکټر له ورځي او دا پوزیشن یې دی، په دې مه خفه کېږئ. زما ماما په باجوړ کې دغه شان ډاکټر له ورځي او تاریخونه ورته ملاویږي او ځي او راځي، او دا ضلالت، دا خفګان، دا مجبوري ده، من کرم ده، دا سوچ به ته نه کې. زما نن د ټول نه اول راتګ دلته ناسته د ډاکټر تنخوا پروموشن دا وروستو خبرې دي، خو تاسو به صرف ملګرو پوهولئ ځکه چې ستا بچی هم سبا ډاکټر وي، په تاسو کې هم د چا خوری ډاکټر وي، د چا به خورزه ډاکټر وي، د چا به وراره وي، د چا به رور وي، د چا به بل څوک وي. زمونږ ټول نه اول اهمه خبره په بیمار باندې ده، ځکه چې زه په دیر کې، په پټخیله کې، په سوات کې، په مردان کې، په باجوړ کې، په دې ټول کې زما قام قبیله پرته ده او زه هلته سفر کېږم او هلته ذلیله کېږم. نن دا باباجي به سپینه ګیره په ویلچیر کې دلته ناست دی، دغه شان زما د کور خلک ځي او دغه شان ټایم کېږي او ماسپښین واپس راشي او داسې د خفګان ټلیفون مونږ ته وکړي او مونږ هم خیرې وکړو، موبایل بند کړو، خبره ختمه. نو تاسو دا خبره ما ته وکړئ چې صرف په موبایل په خبرې کولو، په خفګان، په بددعا کېدو باندې به دا مسله حل شي. که فرض کړه حل کېدی شي نو ټول به کینو، بددعا به شروع کړو، خیرې وزار به ورته وکړو، ځي به. مشران یو خبره کوي، ذلیله سړی بددعا هم نه وهي. زما او ستا اسپتال، زما او ستا پیسې، زما او ستا ملک، زما او ستا اساسي وسایل څوک خوري؟ ما بیګا د اسمبلۍ اجلاس کتو، د سوات یو ایم پی ای دی ډاکټر عباد، هغه دا وویل چې د سی ایم په تېر کال کې د 14 کروڑ لوپو صرف بسکټ خوړلی دي. بالکل دا مبالغه نه ده، دا دروغ خبره نه ده، دا زه هسې نه ویم، دا تاسو ټي وي وګورئ، دا تاسو ریکارډ وګورئ، تاسو کوم خلک پوه هغه ګوګل راواړوئ، پوره بجټ خبره راواړوئ، تاسو د سی ایم هاوس ایکسپنسز راواړوئ. زه د اختر په ورځ باندې یو ځای ته رالم، زما په کلي کې یو کس دی او ډېر مشهور سپلی جوړوي، مونږ هم ورله رالو، مونږ هم خوشحالي ګزارله په اخترو کې، سوداګر چې به یې تنخواګانو کې نه شو اخیستی، صفا خبره ده ګورئ. نو کسان راغلي وي چې زګۍ زر زر خالي کړي، مونږ ویل خدای خیر حالات خراب دي، وایي جي نه، منسټر صاحب را روان دی او سپلی اخلي، 15 موبایل یې، لس فورچونر یې، دې کې هېڅ مبالغه نشته. دا یو منسټر سره راغلی وي، وایي صاحب د باجوړ نه صرف سپلو اخیستلو دلته راغلی دی او صاحب به سپلی اخلي، نیمه ګنټه ورته روډ بند و. ته دا خبره ما ته وکړه چې دا پیسې، دا خرچې، دا ګاډي، دا شیان له کوم ځای نه پوره کېږي؟ خو زما او ستا نه به سرمن وباسي او پوره کوي به که نه. زمونږ اولنۍ خبره نائه الحکومت، نائه الحکومت، ناکام حکومت، ناکام حکومت. بله خبره یاد وساتئ، زما دین، زما اسلام، زما خوږ پیغمبر نبی علیه الصلاة والسلام صرف په دین خبره نه ده کړې، په دنیاي خبره کړې ده، په معاش یې خبره کړې ده. او دا یاد وساتئ، ډېر خلک د معاش د ګټلو نه بعد د خرچ کولو په معامله کې پر دې حدیث ته خبر هم نه وي. د نبي علیه السلام حدیث دی، د چا سره چې د خپل اساسي، دغه د آمدن، دغه د انکم، دغه د سورس،
دغه د کاروبار او د تنخواه څلورمه حصه که به بچت کې نه ځي د دنیا په لحاظ باندې دا ناکام دی او تاواني دی. نو ته ماته خبره وکړه چې ستا د صوبې آمدن اساسي لاک روپۍ دي، زما سی ایم زما منسټر زما بل سړی په خپلو خرچو باندې 15 لکه روپۍ لګوي. نو ته ماته دا خبره وکړه دا به د کوم ځای نه راوړي؟ دا به ستا د صحت کارت د پیسو نه پوره کوي، دا به ستا د هسپتال د پیسو نه پوره کوي، دا به ستا د بلډینګ د پیسو نه پوره کوي، دا به ستا د روډ د پیسو نه پوره کوي. په دې خبره ځان پوهه کوي. موږ تاسو لپاره ولاړ یو. اول خبره ستاسو کوو چې تاسو ته تاریخ اول میلاو شي، تاسو ته د اپریشن ضرور شي، تاسو د 15 ځله نه راځئ، تاسو د 10 ځله نه راځئ. او په کار دا ده چې تاسو د دیر نه راځئ. ولې لکه تاسو د ډایلاسیس لپاره د سواد د سړی ولې راځي؟ په کار دی چې په دیر کې خپل ډایلاسیس وي، په چکدره کې خپل ډایلاسیس وي. زمونږ چکدره یو وړوکی کړی دی، پای کې یو سړی راپاڅېدو چې د ډاکټرانو غوندې ستاسو غوندې یو ښه سړی و، هغه دا وایي چې ما سره څه پیسې دي، زه به دې چکدرې وړوکي هسپتال کې ډایلاسیس شروع کړم. منان به موږ ورته وایو چې په دې کې به دا څنګه چلېږي؟ هغه به الله مالک دی، خرچه به زه کومه، منډه به تاسو وهئ. نن هغه 15 مشینان لګولي دي، زما په چکدره کې چېرته تاریخ نه میلاویږي چې هغه په خپلو پیسو چلوي. ته ولې تاریخ ورکوې؟ زه د یو ارګنایزیشن چې یو فلاحي اداره ده چې د غریبو خلکو باندې په هر لیول باندې کار کوي، زه د هغې سره د 10 کالو نه کار کوم. او موږ په محدود فنډ کې چې څنګه هسپتال چلو، څنګه سیستم چلو، نو هغې نه 1000 ګونه زیاتې پیسې دي اوس دا خلک یې نشي کولی. نو دا خبره واورئ چې اول موږ ستاسو د حقوقو خبره کوو، د هغې نه بعد دا ډاکټر څوک دی؟ دا ستاسو زوی دی، ستاسو وراره دی، ستاسو ورور دی. نو که دا ډاکټر فیسیلیټیټ شي، د ډاکټر ته څه فایده میلاو شي، دله حکومت څه ګرانټ ورکړي، د ده تعداد ډېر شي، تنخواګانې ډېرې شي، په دې کې څه منیت شته؟ آیا زمونږ دا مطالبه غلطه ده؟ که زمونږ مطالبه غلطه وي نو موږ به اوس لاړ شو پیډي به کولاو کړو. موږ خو هم بچي لرو، موږ هم خاندان لرو، موږ هم خلک لرو، موږ خپل کور چلو، موږ غم خادي د خلکو سره کوو، موږ مړی ژوندی د خلکو سره کوو. نو زموږ ضرورتونه دي، نو موږ د موجوده حکومت نه د خپل ضرورت مطابق هم خلک تپوس کوو. موږ د هغوی دا مطالبه هم کوو. بله اهمه خبره صحت کارډ، زه به دا ووایم موږ ته خلک وایي چې موږ خبره کوو تاسو سیاسي مخالفت لرئ. موږ سیاسي مخالفت لرو، او په سیاسي مخالفت کې د ښې خبرې موږ حمایت کوو. زه به خپله خبره دا وکړم، دا زه خپله رایې پیش کوم تاسو ته چې زه د صحت کارت په حق یم چې صحت کارت دې وچلېږي. خو دا منان صاحب دی زمونږ کنسلټنټ دی، ډېر تکړه ډاکټر دی، دا خبره ما ته وکړي، دا دلته ناست دی، دنیا مریضان ګوري او خلک هم ورته راځي او کلینیک هم چلوي. آیا منان صاحب دلته چې کومې دوایانې ورکوي هغه دوایي ټیک ده؟ هغه د هغه سټنډرډ مطابق ده؟ نو چې کومه دوایي په کارخانو کې په 10 روپۍ میلاویږي او تا پې زر لیکلی دی، نو زه دا یم زه خو حکومت له شاباشي ورکوم، تا خو صحت کارت کولاو کړی، ښه کار دې کړی، خو تپوس پې شاته څوک کوي؟ آیا یو ځای جوړول غواړي که هغه ساتل غواړي؟ نو صحت کارت په مد کې ډېر زیات تاوان موږ ته وشو. څومره پیسې چې زموږ د صحت کارت په مد کې استعمال شوي دي، په دې باندې موږ یو غټ هسپتال په پېښور کې جوړولی شو، په مردان کې هم جوړولی شو، په بلو کې هم جوړولی شو. په بلو کې ستا هسپتال دی، زه ناست یم، زه په ارتوپیډک کې یم، DHS یو وړوکی اپریشن دی، خلک وایي د کوناټي هډوکی یې مات شو. دا د بلو نجیب ماته راځي، د ډي خان نجیب ماته راځي، د سوات نه ماته راځي، د دیر نه د باجوړ نه یو سړي ماته ووایي چې ډاکټر صاحب په 35,000 باندې زه ځان له امبولانس مې وکړو او رالمه دلته یمه، ستا ماله تاریخ راکړو، 10 ورځې ما سره پوره کلکولیشن چې هغه وکړو، خپل ورور ورسره و، ښځه ورسره وه، خرچه د هغه 2.5 لکه روپو نه سیوا وه. نو ما وایي دا اپریشن خو په دې مرګره کې په 75,000 روپۍ باندې چې د پرایویټ کولی درله به چا کړی وی. जिंदा है डॉक्टर, जिंदा है, जिंदा है डॉक्टर, जिंदा है, जेलों में जाके, जिंदा है, घोड़े भी काके, जिंदा है, ना डरने वाले, जिंदा है, ना बिकने वाले, जिंदा है, हुकूमत भी सुन ले, जिंदा है, सबको सुना दो, जिंदा है, मरीज के खातिर, जिंदा है डॉक्टर, जिंदा है डॉक्टर, जिंदा है. حکومت نه موږ مطالبه ده چې موږ کومه جرګه ده، زموږ کوم سټرایک دی، زموږ مطالبات دي، که دلته موجود کوم د ادارو خلک یې هغه دې ورته زموږ مطالبات ورسوي. انشاءالله آینده چې موږ راوځو نو موږ د دې عوام نه مطالبه کوو، تاسو به مخکې موږ به درپسې یو په تاسو پسې. که تاسو موږ سره ودرېږئ نو ټیک ده. زه یو خبره کوم، په دې باندې خفه کېږئ مه، که ډاکټر ډېر زیات مشکلاتو سره مخ شي نو بهر به لاړ شي. عوام به چېرته ځي؟ عوام خو نشي تللی. د ICU دپاره
په ایچ ام سی کې به تا چې ځان له بیډ ګوري دلته زموږ یو ملګری دی په آی سی یو کې هغه دی ته چې په آی سی یو کې ځان له بیډ ګوري نو ته به ځان له اول غټ شفارس ګوري بیا به دلته ډاکټر کې شفارس ګوري او بیا به د آی سی یو مخې ته کښېني والله دې نه کې چې بل بیمار کله مړ شي منان صاحب ته پته نه ته به د بل دوه خلک به لاندې وځي او ګریوان ته به د خلکو لاس اچوي او چې ډاکټر غریب بیا کله هغه له بیډ ورکړي نو خلک ورسره جګړه کوي نو موږ داسې مریضان کتلي دي چې د خپل د بل مریض د مرګ سوال د خپل مریض د حیات لپاره کله دی د دې مسلو حل به کله راوځي ستا په ټول ایچ ام سی کې ټول بیډونه 25 ته راوځي ستا 15 بیډ آی سی یو ده نو دا خبره تاسو ما ته پای کې دي کې 7 بیډ دومره غټ هسپتال دی نو په دې کې بس سکی نو په دې کې بس سکیږي مریض بچرته ځي نو په دې خبره ځان پوهه کوي چې کله راځي نو په دې باندې ځان یکسوره ولي چې ژوندې به راځي او مړی به دې ګورې وړي په دې باندې مه خفه کېږئ دې ځان پوهه کا خپل پلار به ژوندی راوړي او مړی به وړي خپل ورور به ژوندی راوړي او مړی به وړي دا خبره به څوک کوي دا به زه کوم صرف علاودین به کوي منان صاحب به کوي دا به تاسو موږ سره کوئ موږ تاسو نه مطالبه ده زه په دې خبره اخره خبره باندې د خپلې خبرې اختتام کوم چې عوام دې دا خبره په ذهن کې کیدي چې موږ به د خپلې فایدې لپاره هم راوتي یو موږ به خپله تنخوا هم غواړو خپل پروموشن به هم غواړو خو موږ ستاسو نه یو زموږ فایده خو ستا فایده ده که نه ځکه په کور کې ما د لس خلک ناست دي زه هغې له خرچلېږم چې تاسو خپل کور وساتئ نو ته که زما مطالبې ته غلطه وې نو بیا خو ستا یې ته هم غلطه وې نو زما راتګ زما راوتل زما مطالبه کې ته ما سره ودرېږه او د تا دپاره هم ولاړ یم مخکې هم ولاړم منان مخکې مو حل خوړلي دي ټولې دنیا ته پته ده دا چهره او دا فیس د قاسم او د منان د فیضان هر سړی پېژني کېدای شي چې د بعضې خلکو دا مش دغه قلقلي ډاکټر دی ځکه چې سل ځله راوتی دی یار چې چېرته ګورې دا خلک پکې ولاړ دي او بس د دې مخې ته چهرې دي تاسو په کار ده موږ سره ودرېږئ نو په دې خبره باندې تاسو موږ سره اګري یئ تاسو موږ سره ولاړ یئ دا حجت دی وما علينا الا البلاغ